جی ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا وخت دا زما سره خوا کې سټوډنټان او دا د دوی مشر پرنسپل را سره دی په اسلامیه کالج جندول صدبر کلي کې د 12 نه فارغ شوي طالب علمانو لپاره پیرویل پارټي وه خیرات ورله شوی او دا پروګرام په اولني ځل په جندول کې د ماښام راسې را جوړ شو نو ډېر خوند د پروګرام وکړو سټوډنټان پکې شریک شو د کلي معزز شخصیات پکې شریک شو سټوډنټانو ته نصیحتونه وکړل تقریرونه خبرې وکړلې او دارنګې سټوډنټانو هم مختلف تقریرونه وکړل ټیبلو یې وړاندې کړلې او دارنګې د خپلو صلاحیتونو اظهار یې وکړلو او ناستو خلقو ورته داد ورکړو نو د دې وړو سره خبرې اترې کوو خو د ټولو نه مخکې چې دا نو د پرنسپل صاحب سره خبرې کوو ډېره مهرباني دا نن څه پروګرام و جزاک الله د ټول اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم او ټول کمبار مېلمانه چې راغلي د هغوی شکریا ادا کوم نن د سیکنډ ایئر سټوډنټس د پیرویل پارټي وه او الحمدلله ډېره په ښه طریقه سره وشوه نو زه سټوډنټانو ته مبارکباد پیش کوم او خپل سټاف ته مبارکباد پیش کوم دا اوس چې څونه غوبل کوي په دې سټیج باندې دا په دې کلاس کې داسې رواني نه هلته خو بالکل همداسې دی هلته یو ډسپلین تحت وي او دلته نن چې اوس د ګپ شپ لګوي او دغه کوي مستیانې کوي اخري وخت دی او پارټي و نو په کار د چې انجوای کړي نو هم د دې دغو نه داسې مونږ هم پاس شوي وتلي یو که نه نو ستاسو څه خیال دی چې دا ګروپ به بیا خپلو سره دغه کوي که نه وخت دونه تېز شوی چې بس دا نننی اخري ملاقات دی نه الحمدلله موږ خو د دې اوس سوشل میډیا د ډیجیټل دور دی واتس اپ ګروپونه ساتو موږ انګیج ساتو خپل سټوډنټس ته فرست بیج نه واخله د دې بیج پورې موږ ټول انګیج ساتو الحمدلله او ان شاء الله تعالی زما امید دی چې کله دیو یو مقام ته ورسي او بیا د دې علاقې لپاره سرویسز پرووایډ کوي نو بیا به یو ځای کېږي بیا ډېر لږ وخت کې اسلامیه کالج جندول یو ډېر لوی نوم پیدا کړو اوس ما کتل ډېر سټوډنټانو ته واړونه هم ورکړل شو پوزیشن یې چا اخیستلي سویم پوزیشن الحمدلله موږ په بورډ کې فرست پوزیشن هم اخیستی او سیکنډ پوزیشن هم موږ په ملاکنډ بورډ کې اخیستی او دا د دې علاقې اچیومنټ و زه په دې علاقې د خلکو ته مبارکباد پیش کوم دا خلک په موږ باندې اعتماد کوي او الحمدلله د دې سټوډنټانو هغه ټیلنټ موږ پیدا کوو او د هغې نتیجه دا ده چې په ټاپ باندې وي الحمدلله نو نور دلته د یو مطلب دا په ډاګه کېږي چې کلاسونه ښه دي سټوډنټان محنت کوي ځکه خو پوزیشن یې اخلي خو کالج لخوا څه فیسیلیټیز دي بالکل جی د ټول نه هم خبر هم دا ده چې کله کالج بالکل کمیټډ سټاف کمیټډ او هغې ته د کورس په حوالې سره څه ایشوز نه وي د هغې ته نور قسم داسې فیسیلیټیز کوم چې ایکسټرا کوریکولم اکټیویټیز ورته وایي د سپورټس لپاره نور داسې ټور شو پروګرامونه شو نو هغې کې ورته کالج هاډل نه جوړوي الحمدلله دا واړه بالکل فریش او په فریش مایند سره سټډي کوي نو هغه وجه ده چې واړه مخکې ځي ډېره مهرباني دا واړه نور موږ خبرو ته نه پرېږدي جزاک الله مهرباني دا اوس ما له به ګرانې شي ځکه چې دې کې هر یو دا غواړي چې خبرې وکړي نو د کم یو نه شروع د یو وختي ډېر اوازونه کول او ما پکې راولې هغه څه شو شیخه ټولې ګوتې تا ته نیولی کېږي څه چل دی زه اوس رالم سر لکه څه لرې خبر نه سر زه اوس رالم کیمرې ته مخې ته کوي دې نه پته لګي چې د شیطانانو سردار ستاسو دی ټولې ګوتې تا ته نیولی کېږي بین دي سره هلکه څوک یې پیر یې یو په ډاګه کېږي دا چې مینه ده در سره او ستاسو زما خیال د اخري محفل د ډېر کمې موقع به بیا داسې میلاویږي چې تاسو به یو ځای کېږئ نو څه احساسات وړئ ځان سره په زړه ښکاره خو خوشحاله خو په زړه کې دې څه دي بس ډېر ښه اخلاص شو دا وې نه دلته مې 2 کاله تېر کړي وړو سره او بلکې ډېر ښه ټایم هم تېر کړی سره دلته دا پوره ده هلکه دا دی دواړه صحیح ده هلکه ستا فارغ شوې که نه نه زه خو اوس په سیکنډ ایئر کې فرست ایئر ایگزام زه فارغ شوم ستا دی فارغ شو ستا څه خیال دی چې دا مشران درنه روان دي نو ایله ښه وشو چې ځای ته خلاص نه مونږ خو پسې ډېر خفه یو مونږ ښه وخت تېر کړو ماشاءالله تاسو ورله څه پروګرام وکړو
موږ ورته الوداع کې فیرل پارټي مو ته وکړه خو دا د دې لپاره هیڅ هم نه موږ سه الحمدلله خسته وخت تیر کو بل زمونږ لپاره د ادارې ډېر څه وکړل اسلامي کالج د دیر دا واحد د اداره ده چې د دې مقصد چې کوم دی زمونږ د نوجوانانو او زمونږ د کوم ینګ جنریشن چې کوم مقصد چې کوم دی دا سوچ ډیولپ کول دي او هغه پیک ته چې کوم دی دا سټوډنټان بوتل نو ته فارغ شوې تا له خطرنې وشلولې ها بس تاریخ شو ګرځه ما ته پکې ملنګان یو او ملګری ملنګان خپل لغې او کوي جی او نو سبا کې مخکې نو مخکې ان شاء الله زمونږ خو ارادې دي او ګور به حالات ان شاء الله انډیکیټ به فرست اف ال په انډیکیټ به ټرای کو او دا غینه بعد بیا ګور ان شاء ما الله کیمرامین وای چې سړی نه ښکاري یا لکه ته خفیره لږ غاړې ته شه او تم لږ غاړې ته شه شاباس او دا سټیج لا معلومات نه کوي مونږ زما کې 2 فوټه اوچت یو کنه سنه چې خوب نشو کنه نو زړه کې د سیدی په پټه بظاهر خو خوشاله خو پټ په پټای خوشاله چې له شیطانانو نه خلاص شو مګنه خپې بسې نه جی اصل کې داسې ده چې لکه مطلب د سکول او د کالج د دور داسې چې په دې کې سړی لاول بوري مطلب زبر سکول نه کله خلاصېږم او د کالج نه خو حالانکه چې کله به فارغ شي نو دوی ته احساس وشي او بیا خپای لکه هغه کم ټیچران او کم سټوډنټان او دغه داسې چې لکه بیا به ډېر زیات خپای زړه دې راډک شو ها جی خوږه جړه درل ها جی ډېر زیات نو کله دې سی یو چې خدای خوږه جړه ور ها بس خوږه الګا چا چاله جړه ورزي دا واقعي خبره تر مخکې الګا بس خپې سرجیزه خو سټوډنټ اسلامي کالج نه يم خو اسلامي کالج نه ډېر سټیسفایډ اسلامي کالج چې د علاقې لپاره کم څه وکړل او د علاقې نوجوان ډېر ښه سایټ روان کړي سرجي د احتشام صاحب ډېر سټرګل ان شاء الله دا سټرګل برنګ راوړي او ډېر ښه سایټ ته د علاقې بوزي لکانوي دې خپه دی سرجي هغه خو غب لګي زه د کالج سټوډنټ نه يم سر خو د پروګرام ته راغلی و سرجي پروګرام یې څنګه پروګرام ډېر زبردست او سره د احتشام سټرګل ان شاء الله دا برنګ راوړي او د علاقې ول دې په سر د اسلامي کالج په سر باندې ډېر ترقی کوي مخکې بس کیسې را دي ټول نه لاول خپل استادانو شکریا ادا کوم چې موږ سیکنډ ایئر په بهترین طریقه سره کمپلیټ کو او نور مخې ته چې الله سو وخته الله دې ټول کامیاب کړي دا خو هم سترګې کې داسې خړې خړې اوښ کې ښکاري بس کې نو ملګري چا بس خپه لکه کلوز فرندز دي کوم چې هغه به وستانه جدا کیږي ډېر ټایم هم یو ځای تیر کو ټول زموږ یو شان کلاس پیلوګان دي کلاسمیټ دي او موږ وایو چې دیو دې الله کامیاب کړي دا څوک आवाज کوي ورچې ورچې سړی شي بيخي څوک دسی و چې په خټه مړو چې لکه اوس आवाजونه کوي اوس خو پکې مرتضی وو کوم چې لاولې انټرویو ورکړه هغه ته خا دا د دې کالج سټوډنټان دي د هر یو شوق وي چې خبرې اترې وکړي خو به هر حال دا د دوی لپاره یادګار ورځ ده او یادګار دا چې همدارنګې دې لیول نه میټرک نه خلک فارغ شي یو سیل هغه ځای نه والوځي بیا ډېر کم په فسټ ایئر کې سره یو ځای پاتې شي بیا یو انډرسټانډینګ جوړ شي فرست او سیکنډ ایئر کې کلاس کې او غم خادي یو بل سره شریک شي خوشحالي او پریشانی یو بل سره شریک شي او د زړه رازونه شریک شي یو بل سره او بیا په سیکنډ ایئر کې هم دا یو سیل بیا والوځي څوک یونیورسټو ته ځي څوک دوبۍ ته سعودي عرب ته کراچۍ ته ځي څوک کسب ته وځي زده کوي او څوک دغه رنګې تعلیم ته ملا لګوي چې بس مخکې به سبق وایو نو دا الکان چې نن کوم فارغ شو یا دا زمونږ خويندې نو زمونږ ته امید ده چې دا به ډاکټران جوړیږي ان شاء الله انجینران به جوړیږي ان شاء الله پی ام ایس افسران به جوړیږي سره باتې په گاډي کې بغیر جوړ شپېلې به وي چې خوښه بلا راوته ده کنه دارنګي آرمی تی وځي په آرمی کې به افسران جوړیږي کمیشن باخلي جوډیشری ته وځي وکیلان به جوړیږي استادان به جوړیږي او کنوري سم جوړ نشي ان شاء الله کاروباري خلک خو به جوړیږي د خیر نو دا روان زمونږ مستقبل دی خدا مستقبل ما ته ډېر روان ښکاري چې دا یو خدای خبر دوی به څه کوي مونږ لا زمونږ چې کومونو مونږ به د استاد هم ډېر قدر کوو زمانه د خل چې ګنې دوی به نه کوي دوی به هم کوي مونږ به د مشرانو هم ډېر قدر کوو دوی به هم کوي خو به هر حال شرارتونه په دې وړو کې ډېر زیات دي خو دا یو وخت وي او چې کله لوډ راشي د سټډي یا د کور د ذمہ دارۍ نو بیا همدغه وخت یادېږي چې داسې یو وخت چې ملګرو سره به هم خندل نو موږ به دعا کوو چې الله تعالی دې دوی د خندا
محفلونه آباد لري. دا کیمرامین جان نثار اخونخیل سره وحید خان تاجک صدبر کلی جندول.